آرام او سکون حاصل کی الیہا دا اغی سرا اللہ تبارک و تعالی وی تاسو پیدا کړلی د یو نفسنا او بیای د اغه نفسنا د اغه بیبی پیدا کړلا د پاره د دې چې د دې خپلې بیبي سره آرام او سکون حاصل کی علما وايي د دې آیات مبارکه یو مطلب دا دی چې د نفس واحده او زوجها نه مراد مطلق خاون او مطلق خزه دی عام خاون او عام خزه پیدا کړلی تاسو د یو نفسنا وجعل منها نو چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د یو کسنا وجعل منها او پیدا کو د جنسنا زوجها بیبی د اغه نو عام خاون او عام خزتی مراد دی عام نارینه او عام زنانه یعنی د هر سړی د پاره الله بیبی د اغه د جنس نه پیدا کړی دا الله دا نفس پیدا کو بیا د اغه جنس نه د انسانانو د جنس نه د بیبی پیدا کړله او یو قول دا دی چې د دین مراد د نفس نه مراد آدم علیه السلام دی او د زوجها نه مراد بیبی د آدم علیه السلام دا او دا قول د جمهور مفسرین دی ګڼ مفسرین وایي چې د دین مراد آدم علیه السلام او د هغه بیبی دی نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړلی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا چې هغه آدم علیه السلام دی وجعل منها او پیدا کړله منها د دغه نفسنا زوجها بیبی د هغه نو حوا علیہ السلام رب العالمین دا آدم علیہ السلام نه پیدا کړلا نو اول رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا مختلف قسم خوری اغه را جمع کړلیو اغا بیا تینا خټه جوړه کړلا بیا وچ شولا چې خټنګ پیدا کو نو رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ بیا علما وايي د هغه خټې نه لږه خټه پاتې شوله چې رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ کو نو د هغه خټې نه رب العالمین کجوره جوړه کړله چې کومه خټه د آدم علیہ السلام د خټې نه پاتې شوله هغې خټې نه الله کجوره جوړه کړله نو ځکه دې کجورې ته اوس عربۍ کې عمه وي عمه په عربۍ کې د سړي د پلار خور ته وي یوه د مور خوري هغې ته خاله وي ترور یوه د پلار خوري هغه هم تروري خو هغې ته عربۍ کې عمه وي عمه د پلار خور او خاله د مور خور نو دی کجوری ته ځکه عمه وی چې دا زمونږ او ستاسو ترور ده دا د آدم علیه السلام نه خټه پاتې شوله او د هغې نه الله کجوره جوړه کړله نو کجوره زمونږ او ستاسو د پلار خور ده دا زمونږ ترور ده ځکه دا کجوره فطرتي طور د هر چا خوښی دې سره زمونږ هغه رشته د تروروالی پرته ده نو دا زمونږ ترور د ځکه عربۍ کې دی ته عمه وی کجوري ته ځکه ورسره زمونږ فطرتي بینی کجوره د هر چا خوښی چې کله آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کو نو
علماوی آدم علیہ السلام خپو جنت تے او آدم علیہ السلام خپا دے رب العالمین آدم علیہ السلام تو وی ولی خپای آدم علیہ السلام ورتوی یوازی ملگرے می نشته دے نو رب العالمین پی پرکاری راوستلا چی آدم علیہ السلام پاسی دو پرکارینا برابری دو نو رب العالمین تی حوا علیہ السلام پیدا کری وا دای د ضلع ایسر نه پیدا شول د چپی پختای نه حوا علیہ السلام جوړه کړی دا دی وجنا علماوی دا د ضلع ایسر نه پیدا ده دا پختای چی دا کګی کګا نو حدیث مبارک کے راضی پا دے خزہ کے بم سن سکوگوالے یی کتی مکمل سیدہ کئی نو سیدہ بای نکی خماتا بای کی دا بالکل نسیدہ کی گی دے کہ اگا کوگوالے بای دا دا ضلع ایسر نا پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوارو جہانو سردار فرمائی وی پیدت نا اخلاو دا لگ دیر کوگوالے بپکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو آدم علیہ السلام رب العالمین دا خور نا پیدا کو او حوا علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نا پیدا کرلا نو دا فطرت تے چی یو کس دا کم سیز نا جوڑی دا غی سر بیمی نئی دا پلار امور ولی د سړی ډیر خوخي ولی د پلار نه خکولی سپین روبی په دې کلی کې نه دي خدای د هغې نه پیدا دی ځکه ور سره مینه ده که نه مور ولی خوږه ده خدای تی پیدا دی که نه نو د آدم علیه السلام اصل خوره شوله نو د نارینه اصل خوره ده او د ښځې اصل نارینه دی زکا بی بی ہوا دا آدم علیہ السلام نا پیدا نو دا دی وجنا دا سڑی با دیر مین دا پٹو سرائی دا جیدادونو سرائی دیر مین دا اصل خور دا دی دا خور نا پیدا دی او دا بی بی با دیر محبت دا خاون سرائی زکا دا دی اصل دا دی او دا نارینا اصل اغا خور دا نو تاسو لی دی نئی سڑے کو ارسمر بوڑا شی خود پٹی پولتی خطا کی گی چرتا وی منزرانا گڑ وڈ کی گی مولی سیب نو سچل وکما مونگ واوی زسمر چی ویلے شی ناغا وایا نو پولتی نخطا کی گی و منزتی گڑ وڈ کی دا چی نو دا ولی دا دا اصل چی دے دا خور دا نو دا با فطرتی تور دا دی سرمی نئی ادی بیبیانو نئی تپوسو که دی تا دا خپلو پٹو پتم نئی چی زمونگا پٹی سمر دیو سمر جہدات خودے نپا دے کے انٹرس علی نا خاون ورطر ٹولی دنیا بادشاہ خکاری نا ٹولم نظر دا خزی چی اگا پا خاونی دا دن تاوی او دا سڑی ٹول نظر چی دے اگا پا جہداد او پا پٹو کی پروتی نو زکا دا نارینا اصل چی دے اگا خوروا او د بی بی اصل چی دے اگا نارینا دے دے وجن علماء وائی ہم وی دا بی بی مین با دا خاون دا مینی نسیوی زکا دا دے اصل دا خاون او نارینا دے او دا سڑی مین با دا پٹی سر دی رئی دے با پا جیداد باند دیر مینوی زکا چی دا اصل چی دے اگا خورا نو رب العالمین آدم علیہ السلام دا خوری پیدا کو خپو نو رب العالمین ورل جنت کی بی بیم پیدا کرلا وجعل منها زوجها اللہ پیدا کرلا ددنا ددی نفسنا زوجها بی بی دا اغا بی بی تینا پیدا کرلا لیسکن الیہا دپار ددی چی دے آرام حاصل کی الیہا ددی بی بی سرا نو علماء وائی د بی بی اصل مقصد چی دے اغا آرام او سکون دے
چې خاون زندگی به د آرام او د چین او د سکون شي. دا اصل مقصد دی د بیبي چې خاون ته به آرام او چین او سکون رسیږي. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا حکیم الامت دی، بهترین عالم تیر شوی، حکیم الامت، د امت ډاکټر دی، ډاکټر. اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وایي چې یو سړی واده شته دی او دته سکون نشته دی، نو دې د ځان له د بل واده تلاش وکړي، ځکه د بیبي مقصد چې دی هغه نه دی پوره شوی. د بیبي مقصد د خاوند د بیبي نه دا دی چې دته به سکون راځي، او دته سکون او آرام نه دی راغلی، نو دی د ځان له بل ځای بله بیبي تلاش کړي چې دې کې سکون نشته. دی به ستړی، دته به تکلیفي، خو چې کله دی کور ته راشي نو دته به آرام او راحت او سکون راشي. نو نن سبا معامله لږه الټه شوې ده. وجه دا ده چې خاون کور ته راشي او کینی، نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کم جنګونه منګونه شوي یا سوړه مالګه مساله کور نه وي، نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي، نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي، ښه ورته ټینشن سیوا شي. نو دا خبرې پکار دي، خدا لږ په قلاره پکار دي. اول د هغه د چای د اوبو غور پکار دی، د هغه د آرام غور پکار دی، اول د هغه نه تپوس پکار دی. بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی، څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی، د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی. حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاون نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي. دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي، دته به آرام او سکون راشي. نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها، چې دته سکون راشي، چې کله د کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي. علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبی حق د مور او پلار دی، خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبی حق اوس د خاوند دی. د مور او پلار حق وروستو دی، د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې، او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کېږي. علما وایي قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبی تپوس د څه کېږي؟ عن صلاتها، د مانځه په باره کې به ترې اول تپوس کېږي د ښځې نه. نو زنانو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ، دې کې سمجوتې د چا سره مه کوئ، مه د وړوکي سره او مه د خوراک او د کور کار، دا د مونځ سره مه برابروئ. د فرض مونځ تپوس په در نه ړومبی کېږي، نه دې دا خاون خلاصولی شي او نه دې دا بچي خلاصولی شي. چې کله د فرض مونځ مطالبه در نه اول وشي، د ټولو نه ړومبی به د فرض مونځ مطالبه چې ده هغه د ښځې نه کېږي. نو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ. اکثر زنانه مونځ کوي خو بې ټیمه یې کوي، پته ورته نه وي، په ټیم باندې خپل منځونه کوئ چې اذان وشي وخت داخل شي، وایي ړومبی به مونځ کوم او بیا به د کور نور کار کوم، ځکه ما نه به الله قیامت کې ړومبی د مونځ تپوس کوي. او چې د مونځ د تپوس نه فارغه شي نو دویم تپوس چې دی عن بعلها، هغه بیا د خاوند دی. دویم تپوس په ورځ د محشر د بیبي نه هغه به د خاوند په باره کې تپوس کي. مانځه پسې متصل عن بعلها، د خاوند باره کې به ته الله تپوس کوي. د دې نه بله غټه خبره شته دی. علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي چې د خاوند اجازت نه نو ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاوند اجازت ورته نه. لیسکن الیها، د پاره د دې چې دته سکون حاصل شي. دا بیبي ولدې د پاره پیدا کړل. نو د واده مقصد چې دی
اغا عفت تے اغا پاک دامنی دا اغا سکون دے دا دی علماء وائی چی واده سڑے کئی نو نیت دا کی چی ما تبا پاک دامنی حاصلش ما تبا حیا حاصلش ما کی با عفت و پاک دامنی پیداش نیت دا واده دا پکار دے نو خلق سوائی مالدار زے کی کوم وی چی لگ وڑ شو وسر وی مالدار دی چی مونگ ورسر لگ مالدار شو حدیث مبارک کے راضی چی چا پا دی نیت واده وکا چی دا مالدار دی زب وسر مالدار شو میرے بخ غریب شی دا نیت پا نکی پا واده کی با نیت دا عفت او دا پاک دامنی کی نو لیسکن الیہا دا پارا دا دی چی دے آرام حاصل کی داغی سرا فلما تغشاها نو ہر کل چی ہم بستری وکڑلا آدم علیہ السلام ہا دا دی خپلی بی بی سرا او یا کتنا مراد عام خاون او خزشی نو کل چی خاون ہم بستری اکڑلا دا خپلی بی بی سرا حملت حملا خفیفا نو دا حامل شولا پا حمل سپک سرا اللہ حمل راوستو پا گیڑا باندے دا اس اولنے حمل دے پتم نشت دے نو اول کلا حمل سپک دے نو فمرت بیہی نو دا با گرزیدلا را گرزیدلا بیہی دا دغی حمل سرا یعنی سپکو نو گرزیدو را گرزیدو کے بورتا تکلیف نو ابتدائی دوریو فلما اسقلت نو ہر کلا چی درنشولا دا حمل رزی ڈیری شولی نو درنشولا دا مور تو سمر تکلیفی بیا سبا دا بچے دا دی مور ناپرمانی او دی مور تا کنزل کی او دی مور تا وی تا ما دا پار سکڑی دیوی تا ما دا پار سکڑی دی فلما اسقلت دعو اللہ نو کل چی دا درنشولا دعو اللہ نسوالو کو دی دوارو ربهما دخپل ربنا زکا چی دا اولنے حملونو دی تا خو پتا نوا سب پیدا کیگی ناری نبی زنا نبی سب یی نمگڑے بی پورا بی بدبخت بی نیک بخت بی سم عملب پیخیگی مختا نو دعو اللہ ربهما نو دی دوارو دعا اکڑلا سوالی اکو دخپل ربنا ویلا ان آتیتنا صالحا کچریتا منتراکو قسم دے کچری تاراکو منتصالحا روغ رمٹ بچے دیرا تراکو لنکونن من الشاکرین نو خام خواب مونگ دا شکر گزار بندیانو نشو کتا مونگ لیو روغ سالم بچے راک نو مونگ با اللہ ستا دیر شکر ادا کو نو علماء وائی چه کلم بی بی حامل شی نو خزا و خاون دی دعا غواری سپت لگی سب پیدا کی ہوا اللہ تمام روغ بچے راکی سپت لگی کنا تمام بچے پیدا شی نو دے دا لکو دا جینے پا پکر کے دے دا دعا کو اللہ روغ راکی تمام راکی دے انسان نا انسان پیدا کی دل دی اللہ کو روغ بچے دے راکو سالم لنکونن من الشاکرین نمونگ بخامخا دا شکر گزارو نشو نو دے دوران کے دا اللہ نے دعا اکڑا فرمائی هو الذی خلقکم اللہ اغزات تے چی پیدا کریے تاسو من نفس واحدہ دا یو نفسنا وجعل منها پیدای کد دغ نفسنا زوجها بی بی دا اغا لیسکن الیہا دا پارد دی چی آرام حاصل کی الیہا دا اغی سرا فلما تغشاها نکل چی دہم بستری اکڑل داغی سرا حملت حملا خفیفا نو حامل شولا پا حمل سپک سرا فمرد بیہی نو گرزید لرا گرزید با بیہی ددغی حمل سرا
فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شوله دعوا الله نو سوال وکړو د الله نه ربهما چې اے رب زمونږه لئن آتیتنا چې قسم دې کتارا کو مونږ صالحن روغ رمټ بچې لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ به شو د شکر گزارونه